سلامونه نیکی خلی احترامات ملګرو خی طبيعتونو خدي دا مخامخ چې تاسو تخکاری دا د شمشو ګیلمنی کور دی دا پیسل هیلز دی کوم چې ټیکسلا سره نږدې دی د یو څو ورځې په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ تقریبا نن درې ورځ ده په 14 اگست باندې 5 بجې کې قریب دغه ګیلمنه د دې کور نه اوتله او کاشف په نوم باندې هلک وتکاله کو چې تراشه او هغه چې کله مین جی ټی روډ ته وته نو الته کې نه معلومه کسانو چې کوم معلوم دي هغه په ډزو باندې اوجله انو دا د هغه کور دی دغه مخامخ تاسو تخکاری دا غاړه سره روان دي دلته کې نن غلی یو دعا وکړه او واقعي خبره دا چې په سوشل میډیا باندې کوم تصویر چلیږي چې 13 लाख فالوورز دي او په جنازه کې 15-20 کسان دي نو بای دا سوسایټي دا دلته کې چې کوم دی په خار کې او بیا په اسلام آباد کې گاونډي بستا او ستا سره په مړي ژوند کې نه ودرېږي لکه یو بل سره څوک کار نه ساتي دلته کې څوک په یو بل باندې کار نه ساتي نو دا تاسو کته شي دا هغه ځای دی دا هغه کور دی چې په دې کې دا ویل کېږي چې شمشو ګیلمنه د کی اته میاشتې اوسېدلې و اوس دا پته نه لګي چې د خپل کور دی او په کرایه دی خودل ته کې په کرایه کورونه په مشکل مليويږي دته کې بزان له کور اخلي ځکه چې دا سوسایټي ده زمونږ دغه ملاقات فیملی والا سره شلو دغه چې کوم برادرز دي نو هغه دا خبر وکړه چې د ټیکسلا پولیسو منګل چې کوم دی 24 غنټه ټیم راکړیو او 24 غنټه به ان شاء الله سبا پوره کیږي لکه 24 غنټه ټیم ته روخته دي چې کوم دغه ملزمان دي چې کوثر دي او جاوید شاهین او دا کاشف نوم چې کوملک دي کاشي نو دا ورته کال کړو د کور راويستي وا اوس ډیل مرګري دا و چې دا هغه کاشف پلی دي چې هغه یو سره مېشتي مخ کې وسره جاخر غلي وا او ویل چې دا زما خزه ده نو دا هغه کاشپلی بالکل نه دا بل کاشپلی دا من کنفرم کړی دا د کاشپلی نه نو دا حل دغه مخامخ کور دی تاسو سوچو کې په خپل کنه لکه چې سونه هم ټیک ټاکرز دي تاسو په کتلی وی دغه شانتي پهله چې کوم نه سنا یوسف وا هغه هم یو هلک ویشتله خټک ټاکر وا چې کوم پکې فالوور سیوا لري بیا ورکی هغه اوټ لو پر راغله هغه هم چا ویشتله او اوس دغه شانتي ګیلمنه نو خودل می تاسو ته چې دا د هغې کور دی او په سوشل میډیا چې تاسو ګورئ یو تصویر وایرل شوی دی چې په پیسل هیلز کې جنازه ده او پشمار پکې 15-20 کسان جنازې ته ولاړ دي او دا وایي چې د ګیلمنې جنازه ده نو بهر حال فل خدا کنفرم نه ده چې دوی جنازه دلته کې کړی ده او کنه بل ځای ته وړي دي خو پدې کې چې کوم دی لکه چې کوم نن سبا څوک ټیک ټاک تروزي کومې جنکۍ کومې پیغلې پدې کې د مور او پلا ډېر غټ قصور دی تاسو خپل ماشومان له خپل لريانو موبایل ولې ورکوي او بیا د ګلمنې په کیس کې زمنګ د پښتنو هم غټ لاس ته چې تاسو دا 14 لکو پښتنو دا پالو کړی و 14 لکو پښتنو دا پالو کړی و او دغه د دوبۍ مسافر د سعودي عرب مسافر دی بورتا گیفټونه کولو نو چې اوس مثال زه د لایو ویډیو کوم او تاسو ماته گیفټینګ کوي سٹارز را لګي یا صدقه کوي کنه نو خامخا مال به خنه کی زبنورم کومه نو په دغه وجه باندې دغه خلکو بچ کم نو ته گیفټینګ کولو او دی بچ کم دی خوندې ولا ورکولو کو تاسو ته خایم دا مخامخ دا ټوله سوسایټي دا د تاسو ګورئ دا غټه سوسایټي دا د پیسل هیلز په نوم باندې او دا د دې ټیکسلا سره نږدې چې کوم دی دا د تکي دا د تاسو کته شي نو مطلب بدايه د خبرې چې خپل ماشومان به لبهیس کلم دونه دغه نه ورکوي بیا خاص کر جنکولا چې هغه موبایل را واخلي او بیا په دغه شانتي ویډیوګانې چې کوم دی جوړي زبې یو خبرو کما چې کله دا مړشوله نو زمنګ چې کوم په سوشل میډیا باندې پښتانه دي نو هغه به چې کوم دی ورته
کمنټسونه کولو او د خوشحالي اظهار به په کولو خلکو ویلي چې ښه کار شلو چې دا مردار شول مثال مړه شوله ګورئ د ضمیر خان زبیر ما یو ویډیو کتله هغه بیګه اپلوډ کړې وه پای کې دا ویلیو چې یو مولانا صاحب راته کال وکړو او دی راته وویلې چې دی جنۍ به چې کوم دی دی ګیلمنې به موږ ته هره میاشت کې زمونږ مدرسې ته 2 لک روپۍ دا به ورته رالیږلې ټیک شوله وایي 2 لک روپۍ به چې کوم دی دی زمونږ دی مدرسې ته رالیږلې نو څه پته لګي الله چېرته بخلي وي الله خو چې کوم دی دی ذات مهربانه ذات دی او بس الله دی ورته مخکې اسانه کې دغه مخکې زندگی چې کوم دی همیشه لپاره زندگی د فانی دنیا د پانی زندگی ده او صدقه دغه مخامخ تاسو تخکاری دغه کور دی او تاسو کته شي یاسین عباسی بالکل حقیقت خبره ده دغه مور او پلار له پیسې راوړلې ټیک ټاک باندې پیسې ګټلې ډالر به ګټلې گاډي به ورلا غستلو دا چې په کم گاډي کې لګیدلې دا هغه هونډا سیویک 2026 ماډل بلیک کلر کې گاډي کم سے کم دغه گاډي 70 لک روپو گاډي دا کور کو تاسو تخکاری په دې کې دا پراپرټي ډیره زیاته ګرانه ده نو کې دې شي د دې دا غیدا دا کورین خپلی نو دا پیسې د کم سایډ نه را لخم دا د ټیک ټاک او د مسافرو پیسې دي او راتلی به ولا چې کوم ملګری هم ګوري او کمنټس کوي نو مهرباني وکړئ بیټس کمنټ چې کوم دی مکه وي غلط کمنټ مکه وي او الله دی هر مؤمن مسلمان د داسې غم نه د داسې سانحین اوساتي چې او بیا خاص کر پښتانه چې مثال مړم شي او پړم شي اوس دغه ګلمنه چې کومه ده کنه دا مړم شوله او اوس په سوشل میډیا باندې بعض خبرې هم کوي او خیریت هم کوي خلک د خوشاله اظهار هم کوي نو هیڅ کله هم داسې نه پکار چې تا پسې بیا لکه د مرګ نه پس خلک خبرې کوي خلک پسې خیری کوي هغه د مولانا اختر علي خبره وختي مولا یو ویډیو کتله ګلمنې باره کې کړې وه چې هغه کله ژوندی وه نو دې خلکو پسې خبرې نشوې کولی دې خلکو پسې خبرې نشوې کولی ځکه چې هغې به جواب ورکولو او اوس چې هغه مړه شوله نو اوس پسې هر سړی لګیا دی راپاسېږي او کمنټس ورپسې کوي او کنځلې ورپسې کوي او بد رد ورپسې وایي نو داسې نه ده پکار ټیک شوله یو انسان الله پیدا کړی الله ولا عقل ورکړي الله ولا شعور ورکړي لکه اوس به د هر چا چې کوم دی خپل سوچ دی خپل ذهن دی ټیک شوله اچھا بس ذهني اچھا بس ذهني خو په دې کې د ټولو نه زیات چې کوم کردار دی هغه د مور او پلار دی ټیک شوله هغه د مور او پلار دی ځکه چې مور او پلار لور ته موبایل ورکوي او د لور ګټې ته کینی لورې پیسې راوړي په لکونو روپۍ د شپې را پیدا کوي پرتو سړو سره لګي خبرې کوي او لکه تا دومره نشي کولی چې خپل لور ته منې کا لکه بس الله دې دغو کې او چې کوم ملګري بیټس کمنټس کوي به یې په خپل ګریوان کې وګوري چې تاسو نه په اوبو کې ټیک شوله په خپل ګریوان کې ګوري چې تاسو څومره په اوبو کې چې یو ګوته بل ته نیسي څلور ځانه تاویږي چې یو ګوته بل ته نیسي څلور به ته تاویږي ښه دا تاسو کدی شي دا دغه کور دی او تاسو ته چې کوم دی موږ مکمل اپډیټ درکړو چې کله دا واقعیا راغله ما پهله پوسټ ما کړو ځکه چې زه په موقع باندې وم زه دلته راغلی وم نو بیا خلکو چې کوم دی ډېرې کمنټس کولې په واتساپ هم رابطې کولې چې لکه دا دروغ دي دا ډیلیټ کا ایو باقي کمنټ کړو چې اوس په دې موقع باندې لایو ناستې وه نو بهر حال د هر چا خپل کار دی هر څوک چې کوم دی خپل کار سره کار ساتي نو الله دې رحم وکړي یاره بس دغه کیسه ده واجد علي بلاګز وایي هاي
صلاح الدین بھائی زکه د مدرسې نه ویډیو وکم کنه نو دا خلک په ایمان کو ګوري چې شو تاسو ته ما په ویډیو کې پهله ویلي ټیک شو لا کو چرته د دې په ځای باندې یو مولا اوس کېناستو په ټیک ټاک باندې راغی او لا یو کېناستو دوی ویل چې ماته گیفټینګ وکړي زه مدرسه جوړوم یا زما جمعات کې چې کوم دي چڼې دي نو یو کس ته یو گیفټ هم نه کوي خو کو چرته دغه رنګي وجینې کېناستله هغې غاړه ښکاره کړله هغې لوپټه د سر نه لرې کړله نو عمده پښتانه دي عمده مسافر دي په زرګاو روپۍ به ورته ګیفټینګ کوي ټیک شوله دا ستا د خبرې جواب دی سوی پوړو سره موږ هم ناست یو کنه پوړو سره ناست دی باچا خدای مرګري زیارت چې کوم دی هغه بره دی بهي ښه هغه بره دی اوري هغه بره سر کې دی هغې ته به لارې وي کو به نه یاره ما څه دونه موبایل خو زما دونه زومینګ نه کړي چې زه د هغه ځای نه راولم ساحل شاه په مدرسې لایق څه کې چې خلک ولا 10 روپۍ نه لګي لړ مثال در کومه ته یو ځای کې کټ ولګوا او وایي مدرسه جوړیږي یا جمعه جوړیږي د الله په نامه سوا چوي نو داسې کم ترم خلک به چې 10 روپۍ ورکي او ته یو غږ چې پلانکیز ته ډمه راغلی دا یا اجراګان راغلی پروګرام دی نو بیا به خلک زرګونی ماته او د پاسه به د پیسو باران جوړ کړي دا زمونږ خلک هم دغه شی دی اوري دغه شی نه خلک ګوري ازدان خانوي چې قبر مبارکي کم ځای چې کین مو پوه شي قبر د لګور امرګه ښه قبر معلومات در لکم د قبر نن د ویډیو کوم تاسو یقین پوه شي اوري چې یقین مراشي حسیب خان وای دا کم ځای دا رول می فیصل حز دی ټیک سلام دلته کور دی او سوپیانه دې سوسایټي کې کور دی چې شول هغه مخ کورونه کې دی وعلیکم السلام عظمت خان سفیان خان دا ټیکسلا خیبر فیصل حز دی نه به موږ ته خو پته نه ولګېدلې جنازې یاره جنازې خو په هماغه ټایم کړې او په هماغه ورځ باندې او پرون بل پرون په 14 اګست جنازه شوې ده نن درېیمه ورځ درېیمه ختمه شوله انشاءالله کېدای شي سبا یې فیملي ولا سره زه هم کښېنم رابطه مې ورسره کړې وه چونکې دا پولیس کو غواړي که نه دا د ګنټې کار و ګنټه کې دا کسان ګرېدې شو ځکه چې کوم ځای کې دا کیس شوی دی د دې نه دا مین جي روډ دی د دې نه تقریبا 200-300 فوټ فاصله کې چې کوم دی مخامخ هغه کیمرې لګېدلې خاص سیف سټي کیمرې لګېدلې دي او یو نه ده 115 لګېدلې دي نو هغې کې هر څه ریکارډ کېږي او بیا چې د هغې نه لږ مخکې شي داسې یو 15-20 منټ مزلو کې که نه په جي ټي روډ باندې بیا په 26 نمبر کې بیا کیمرې لګېدلې دي په سنجاني ټوپ پلازا چې کوم ده سنجاني ټوپ پلازا هغې سره هم لګېدلې دي خو چې پولیس یې دړنه کې که نه کار کېږي ښه چې کله پولیس دړنه کې بیا کار کېږي حسیب نیازی منن روړه رحمان ایستا وعلیکم السلام نور الله راځه دلته راشه کنه راشه خبرې به وکړو صحیح ده مخامخ وګوره ته کوم ځای کې دا ګاډی ولاړ دی دا خړ ګاډی دی دې کې زه ناست یم ښه دلته زه راغلی وم شاجي دلته کې دا سوسایټي ده اور د چکر زه یو زه راغلی وم هسې چکر لا واکینګ دپاره راغلی وم نو مایل چې دلته کې ویډیو مو وکړو او تاسو سره ګپ شپ هم ولګو نو زه دلته کې راغلی وم د چکر دپاره بل دوا دپاره هم راغلی وو دا سوسایټي ده دلته کې چې کوم دی خلک راځي دلته کې چې کوم دی خلک راځي صحیح شوله چکر راځي بالکل مړه بس مرګ په یو دغه کې هم نه دی پکار لکه مرګ د یو دغه حال هم نه دی ټیک شوله دا دی خیر کې باقي بس څه به ووایو یاره
خلک وایي که نه وایي چې ګناهګار وم د خدای یم ستا خو نه یم یو ټپه غوندې ده که نه چې ګناهګار وم د خدای وم ستا خو نه وم نو بس تا خو ګناهګار یم د الله وه د رب معاملې دي نازکې څه کې یانه یانه لکه یانه دکېږي غلط کار شوی یاسین درانی وای بالکل یره ډیر خلک ما وې کنه چې څونه ملګری مونږ ګوري لکه دې ټول ته هم ډیر خلک داسې ما وکتل چې هغه لکه د خوشاله اظهار کوي صحیح شولا هغه نه دی هغه وای چې سم کار شلو او ټیک ټاک کې چې کوم دی ما ډیر ویډیوګانې وکتل خلک به ډانسونه کوي او وای چې سم کار شلو چې دا کار داسې وشلو لکه د چا په امر باندې خوشحالي نه ده پکار یار لکه دا پولیس یې ولې د ظلم نه کوي کم داسې زموږ د نیایي وجلې ده دی روجي هلکه بالکل دا خبره زه درته کومه که نه تاسو به د زمیر خان ضمیر هغه ویډیو کتلی وي زمیر خان ضمیر یو ویډیو د هغه دا خبره کوي چې ما پسې یو مولانا صاحب کالو کو راته ویلې چې دغه جنۍ چې کومه مړه شوله ټیک ټاکره دی به ما ته وایي هره میاشت چې کوم دی د مدرسې لپاره 2 لک روپۍ ډونیشن نه کولو نو تاسو سوچ وکړئ یاره بس دغه مخامخ کور دی او د 3 منټه تاسو سره نور لایو کینو او ان شاء الله تاسو نه اجازه تخلو څنګه تیاره هم شولا کوم ملګری هم په دې باندې خبرې کول غواړي او غواړي چې خبرې وکړو نو راشه بالکل تاسو چې کوم دی یو منټ حاجی تاسو ته ما وښودله چې دا د هغې کور مخامخه چونکې میلمانه هم راغلي دي ګاډي ولاړ دي د کور مخې ته کم سے کم 10-15 ګاډي هم ولاړ دي شاته نو د خبرې مقصد مې دا دی مطلب مې دا دی چې په چا باندې هم خوشحالېږئ ما ټیک شوله او خپل کردار ځان له داسې جوړ کړئ که نه که هغه په سوشل میډیا وي که هغه همداسې په زندګۍ کې وي په کلی کې وي یا په معاشره کې وي چې تاسو باندې سبا خلک د خوشحالۍ اظهار نه کوي ټیک شو چې تاسو باندې خلک د خوشحالۍ اظهار نه کوي خلک د باندې خفه کېږي چې چې مړ شي چې کم از کم یو څو کسان خو ته پسې خفه که نه خلک وایي که نه یو دغه دی وایي چې لاول مرګ وي بیا ژوندون وي او چې را معلوم شوی وي د بعضو خلکو نیتونه نو دا خبره لکه حقیقت دا منګه اکثر چې کوم دی څوک مړه شي که نه منګه یا به قدر وکړو یا خبرې ورپسې کوو وعلیکم السلام ابو حیدر تحریک انصاف آصف نیازی وی دعا ورته کوي رحیم ساگر لکه ما تاسو ته ویل یار ډېر ملګري دي که نه ډېر ملګري والله چې خوشحاله دي بس صحیح شوله لکه که ته د خوشحالۍ اظهار کې نو ځان سره پړه کې وکړه په سوشل میډیا باندې سله کې دا به مور ګوري پلار به ګوري په هغې به څه تېرېږي کو بچی هر رنګه وي که نه خو مور او پلار باندې ګوره ډېر زیات ګران وي که هر څونه بدنام وي که هر څونه هغه غلط وي خو په مور او پلار چې کوم دی بچی ډېر زیات ګران وي ټیک شوله دا دغه مخامخ ځای دی ښه دغه مخامخ یې کور دی رور دی دا تاسو ګوتی شئ دا مخامخ چې کوم دی کور دی او دا یو سوسایټي ده دا دې ته فیصل هیلز ویل کېږي که تاسو ته وښیم هغه سایټ ته ده وګورئ دی به سوسایټي ده او دې ته فیصل هیلز ویل کېږي
او دا د دې ټکسلا سره نږدې راځي. څوک ته فیصل ټاون وایي او څوک ته فیصل هیلز وایي. دا دوه ټاونه دي د فیصل په نوم باندې. یو د موټروي سره نږدې راځي هغه فیصل ټاون دی او دا دی خو د ټکسلا سره نږدې دی دا فیصل هیلز دی. دوه سوسایټۍ نه دي دواړه د یو کس دي. نو دا ګیلمنه چې کوم وده په دې کې اوسېدله په دې سوسایټۍ کې اوسېږي. دا تاسو کتلی شئ ښه دا د دې سوسایټۍ کې پاتې کېده او دغه مخامخ کور یې دی ښه دغه مخامخ ټیک شلو. دا مخامخ تاسو ته ښکاري دا یې کور دی. د ویډیو مقصد دغه دی د انسانیت د قاتل خلاف یو دا زمونږ دین هم مونږ ته وایي. دا خبره زم کوم منیر بھائی. علیکم السلام حیات خان یوسف خان الله دې وبخي الله دې ټول مسلمانانو بخیر ورنه. ګوره زه یو خبره درته کوم دې به چې کومې دا ویډیوګانې کولې کومې خبرې به یې کولې دا به ورته د خلکو ګفټینګ وکړو دا به ډیمانډ کولو د خلکو به ورته په دې خبرو باندې کولې په دې په خاصو خبرو باندې به ورته کولې په دې کنځلو به ورته کولې. عمده خلک دي دا څوک چې دې ته ګفټینګ به دې کولو. اوس زم د یو مدرسې نه ویډیو کوم یا مثال یو کاري صاحب راولم هغه مجبوره دی هغه کینومه لایو ته او دې خلکو ته وایم چې هلکه مرسته ورسره وکړئ صحیح شوله. قسم په الله کو 15 روپۍ مرسته نه ده 15 روپۍ مرسته څوک وکړي ښه 15 روپۍ. خو چې کله دغه شانتې ټیک ټاکره جنۍ کینی یا چرته مثال د اجلاګانو پروګرام شي نو دا خلک بیا د پیسو باران کوي. تاسو ټول د زوی مکمل کړئ چې موږ ګورو تاسو یو ټرای وکړئ یو کوشش وکړئ یو جمعات وګورئ چې کوم دی جمعات د پاره چانده کیږي هغه ته بکټ پروتي خامخا اس یو 2-3 غنټې الته کې تاسو ودرېږئ او تاسو نوٹ کړئ جایزه واخلئ چې زمونږ د مسلمانانو سره 100 روپۍ مرسته کوي په لار چې کوم تیریږي. عمدغه خلک دي عمدغه مخلوق دی کو چرته وشو چې مثال پلانکی ځکه ځاګان راغلي دي یا ډمې راغلي دي دا ظالمان دي دا خلک به پیسو باران کوي دا خلک به په دې باندې د پیسو باران کوي. بیا خو د جماعت د پاره د مدرسې د پاره د خلکو سره اتانیس هم نه وي. بس دا حالات دي د تاسو کته شي او دا تاسو ته موږ لایو وخدل ان شاء الله کوشش وکړو چې د دې سره انټرویو هم وکړو. د ګلمنې چې کومه معامله وه هغه د رب سره وه هغه د الله سره وه هغه الله پوهېږه او ګلمنه پوهېږه. خو زه په اخره کې د ټولو پښتنو ته یو پیغام ورکوم چې مهرباني وکړئ د چا په مرګ باندې خوشحالي مه کوئ ټیک شوله او د چا په کردار باندې ګوتې موجوده وي ټیک شوله ځکه چې دا معامله د الله او د انسان خپله معامله وي. نو په دې کې ټول ملګرو ته دا درخواست دی چې د احتیاط نه کار واخلئ په چا باندې خوشحالي مه کوئ. ګیلمن ډي سپي وایي سلام وعلیکم السلام ګیلمن اتم ګیلمنې حیات خان خوشلو نور رحمان بس بالکل یار الله دې رحم وکړي. حسب نیازي معلومات بکو د دې خو چې کوم خپل ابای دی د زلا لویر درلی د در لویر در دی هغه دی او چې کوم دویمه پاتې کېده دوی پلاوی غالبا دا په هریپور کې پاتې کېده دا دلته کې پدې کې پاتې کېده. نو تو پوزیشن دی دا حالات دي تاسو ګورئ او تاسو چې کوم دی منګه خایو دغه نو کېدای شي کبر هم په دغه کې وي دغه سړي را لکه چې دا ټیک ټاک ویډیو جوړې کو سکه موبایل نیولې دی او غالبا چې ویډیو جوړې خلک مهمه کسان تاسو ته خایم دا چې ولر دی ګاډي سره نو
دا زیړ کور دی ښه جیخانه پولیټیکل مین وایي چې وخت به پوره شي د الله د بخشش وکړل ټول د ګناه نه خالي نه یو دا خبره خو زم کومه چې یو ګوته بل ته نیسي څلور ځانه تاویږي هر انسان دې په خپل ګریوان کې ګوري سوچ دې وکړي چې زه په بل باندې تنقید کوم خبرې کوم نو زه ځان ته ولې نه ګورم ځان نه دا کمې ولې نه وباسم ځان نه غلطي ولې نه وباسم ستا په خبره نه پوهېږم ورور مې کینګه ښه د یو ملګري به کمنټ وکړ قبر تماران ورغلي دی که نه زه ملګري د خبره ذکر کوم اوس وختي ما ته په واتسپ باندې یو کس ویډیو راولېږله او ورسره وایس یې مو کوله که وایي دا ته وګوره که نه وایي تا کورج کړی دی وایي ته دا وایې چې دغه دی دا ګیلمونه چې کوم دی که نه دا لکه تی کورج کې وایي ته ورته معلومات وکوئ خلک وایي چې د قبر نه چا د شپې ویستې ده نو لکه دا د دې خبره شوله ما څوک داسې خبرې کوي لکه څنګه چې دی کوله لکه دا اوس خبره شوه د قبر نه څوک وباسي وایي د قبر نه چا د شپې وړې ده لکه په شرم وشرمېږي نخرې کوئ خلکو پسې ډرامې کوئ کینګ رول مې چې څه وي نو ما ته وایس کې ووایه صحیح ده یا په پیج کې زما د واتسپ نمبر وګوره او هغې باندې ما ته واتسپ وکړه زه دې ټیم کې کال ته نه یم برابر ټیک ده احسان خان دا پیسل هیلز ټیکسلا سره دا ځای دی صحیح ده